زندہ باد. انتخابات 2024 8 فروری یو نظر ګرانو کتونکو خیبر ټلویزیون ستاسو خدمت کې یو او تاسو ته پته ده منګه دا یو سیریز شروع دی او تاسو د دې پروګرامونه وکتل منګه پوره صوبه کې ګرځو هغه ځای د هغه ځای خلکو سره د هغه ځای انټلیکچوال سره د هغه ځای ایجوکیشنلیست سره د هغه ځای آرټیزنز ایټ ورک سره د هغه ځای شاعرانو سره ادیبانو سره خبره تر صرف په دې حواله باندې کوو چې کچري په 8 فروری 2024 باندې انتخابات دي نو دې کې زمونږ تاسو حصہ څه جوړیږي. ون دویمه خبره دا ده چې دا ولې مونږ د لپاره امپورټنټ دی چې مونږ دګنی ووټ کاسټ یا پول کو. درېمه دا خبره ده چې مونږ د بار روزو الیکشن ته لاړ شو الیکشن کې دی حصہ واخلو. سرورمه دا خبره ده چې هغه کوم ضروري خبرې دي او ضروري سيزونه دي چې د هغه د لپاره مونږ باندې یو ذمہواری ده. او پنځمه او اخري خبره ده چې دا خو په هر پوینټ اف ویو باندې کچې تاسو ګورئ نو الیکشن ډیر زیات ضروری دی او د ملک ترقی خوشحالي امن جمهوریت په ملکونو کې منډه د دومدې الیکشن سره او د دې الیکشن سیستم سره تړلې ده. نن ګڼ کتونکو زه زیات خوشاله ما چې کوم ځای کې ولاړم دا د دی ون اینڈ اونلی قرطبه یونیورسيټي. قرطبه یونیورسيټي ګڼ کتونکو په کال 2001 کې د دې شروعات شوی او د دې ځای نه شوی او دا د کې لکه کې نسبتا یو ورکوټه ځای خو د هغې نه پس وایي چې نیت صفا منزل اسان د دې ځای مینجمنټ او بالخصوص منګه سیف الاسلام صاحب تھینک یو ویری مچ تاسو ډیره مننه د مرګرو ډیره مننه د مینجمنټ ډیره مننه خیبر ټي وي د سره کوارډینیشن کو د موږ لړکه ځای راکو وی چې جی موست ویلکم او چرالو نو واقعي اټ واز ا سټیټ اف آرټ یو ماشاءالله یو یونیورسيټي او د دې یو ګن ګرج دی نه صرف په صوبه کې بلکې پاکستان کې په ټوله دنیا کې. اینډ لوی خبره دا ده چې د لوی ادارونه د بهر نه د دلته نه هغه لوی خلک پروفیسرز دا راغوښتي دي او نیچرلی هغه خلک د سره اوږه په اوږه ولاړ دي اینډ دے آر سرونګ فار دی نیشن فرام دیئر هارټس. درنه د دې ځکه چې اصل انویسټر ګڼو کتونکو هغه سړی دی چې هغه د خپل ملک د لپاره خپل بچو د لپاره کوي اینډ دیٹ از قرطبه یونیورسيټي از ډوینګ. سو هیډز اف. اوسرالو جی خپل پروګرام طرف ته نن ماشاءالله موږ سره هیوی پینلز دی گزارش او کوشش دا کو چې لګ ډیر چې کم دینو په دې لګ وخت کې موږ تاسو زر زر پوي کو چې موږ سره دیسو کو موږ ولې د سره خبرې اترې کو. سو جی زما په ګس لاس باندې جی ډیر محترم چې کوم شخصیت ناشته از ریل کنټریبیوټر هغه ډیر محترم پروفیسر فضل الرحمن صاحب چې کوم دی هی واز چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری اسکول د دې نه علاوه از ټاپ ګن ایجوکیشنلسٹ او بلا د خدمات دي او ریئلی سلیوٹ ټو هیم سر تھینک یو ویری مچ فار بینګ وذ خیبر ټي وي. ډیره مننه سر ډیره شکریہ. هغې نه پس هم دی سره خواکه چې ناستي از پروفیسر ډاکټر محمد ریاض هی واز فیلو فرام اسلامیہ کالج پشاور بیگ سرویخ کله مخکې چې موږ لکانو موږ ته فزکس کو ماشاءالله اوسم ټیچر اینڈ ټیټ ته خو سمارټ ته. So very warm welcome to Professor Muhammad Riaz Khan. Sir, thank you very much. ډیره مننه ډیره شکریہ. Next to him جی هغه سره چې کوم ډیر محترم ملمناسته هی از ډاکټر محمد منصور. ډاکټر محمد منصور چې کوم دی هغه تعلق چې کوم دی منرل سره دی پاکستان کې خاصم د معدنیات او د دې سيزونو جیولوژي ان مانیات ان مایننګ ان منرل دا یو زبردست شی دی. So very warm welcome to Professor Dr. Muhammad Mansoor. Thank you sir. هغه سره چې کوم نیکسټ ملمناسته هغه تعلق چې کوم دی هغه زوالوجي سره دی. زوالوجي تاسو ته پته راغونډ کتونکو دا هم یو خاص علم دی کوم چې موږ تاسو ټول راځو باټنی خو هغه شات والے دی خو موږ هغه زوالوجي والے یو. سو ویری وارم ویلکم ټو ډاکټر اکرم شاه صاحب. سر تھینک یو ویری مچ ډیره مننه ډیره شکریہ. اینڈ نیکسټ ټو هیم جی هغه سره چې کوم څوک ناشته هی ټریډ ماستر کامرس ټریډ تاسو ته پته تجارت نه بغیر خو موږ چلی دی نه شو او تجارت نه بغیر خو نه سکی دی شي او نه خبره کی دی شي. سو ډیر محترم سید محمد عباس and he was remain the principal of Commerce College. So thank you very much. ډیره مننه جی. اوس راځو جی موږ خپل خلاص کې تاسو مخامخ چې کوم ډیر محترم شخصیت ناشته ریلیجیس سکالر انټرنیشنل ریلیجیس سکالر پروفیسر اسماعیل صاحب پروفیسر محمد اسماعیل صاحب هغه ته یو خاص نور خدایي چې کوم تھیولوژي اسلامیات او علم او دین او کې کوم خدمات یا په خپل ځای باندې بټ هر کال دا خو تقریبا درستو کله نه 92 93 نه خو زه ګورم جی چې ماشاءالله ریګولرلی
باغ ناران کې چې کوم دی نو د قرآن پاک د قرآن عظیم الشان د هغې ترویج ترجمه او تراویح دا کوي. سو it's a credit and credit goes to Professor Muhammad Ismail. So thank you. هغه سره ډېر محترم جی پروفیسر ارباب افریدي چې کوم دی هغه ماشاء الله از فرام افریدي بیلټ از ا ټاپ ګن ایجوکیشنلسټ او دین علاوه سن اف د سایل. سره ډېر مننه افریدي صاحب، تھینک یو ویری مچ، ډېر مننه، ډېر شکریہ. دای سره چې کوم خوای ناستې جی هغه دی ډاکټر مشتاق احمد چې کوم دی سر هغه ماشاء الله یو خپل سټینډینګ دی اسلامیک سوشیولوژي دغه سبجیکټ دی سیسیز دی هغه باندې هم دای سره خبرې ته. سو ڈاکٹر مشتاق احمد ډېر مننه. نیکسٹ منگا بی بی دا، سو آپ کو اردو میں تھینک یو کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین جو ہے وہ ایبٹ آباد سے تشریف لائی ہیں اور نیچرلی لٹریچر اردو لٹریچر اس میں وہ ایکسپرٹ ہے، شی از ڈاکٹر دے. سو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین احمد، شکریہ. نیکسٹ وی آر جوائنڈ بائی ڈاکٹر مہر النساء. شی از فرام اسلام آباد اور ماشاء اللہ IR is your subject, international relations. So we will see what is the impact of international relation پاکستان میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور آخر کے زمانہ نیازبین ناستے جی the pro vice chancellor of Qurtaba University, and thank you very much the very honorable Saiful Islam. فضل الرحمان صاحب دا نن پروګرام یو قسم ایجوکیشن دا او اویرنس ته بیداری ده. یس سر. د ځوانانو کې په قوم کې چې دا انتخابات کېږي نو په هغې کې موږ ته بھرپور انداز سره به څنګه شرکت کو ولې به کوو. یس سر. نو زه مختصر دا وایم یس سر چې جنوبي ایشیا کې پاکستان ځوان ملک ته ځوان ملک ویل شي. یس سر. یعنې د عمر ډېر کم ده. یس سر. او ورسره د دې آبادي حوالې سره که موږ جایزه والو نو بیا هم دی په دې علاقې کې ټولو نه ځوان ملک ته، یعنی 62% آبادي د دې ځوانانو ماشومانو باندې مشتمل ده. د پاکستان کوم انتخابي رولز ریګولیشن دی هغې مطابق هر هغه فرد چې هغه 18 کلن ده نو هغه استحقاق لري چې هغه د خپل ووټ واچوي. نو بدقسمتي دا ده چې مونږه کوم تعلیم یافته طبقه ده هغه ټول نه زیات کم اهمیت ورکوي ووټ ته، او کوم عام خلک دي هغوی ځي ووټ اچوي. نو زموږ انتخاب همیشه دپاره یا 23% وي یا 22% وي یا 14% وي یا 13% وي. یعنې چېرته هم داسې نه دي شوي چې زمونږ ووټ هغه چېرته 50% شوی وي یا 60% شوی وي. نو هغې کې دا جمشید صاحب د خیبر ټي وي طرف نه چې کوم پروګرام کوي مونږ خوش آمدید وایو ده ته، او په کار ده چې مونږ دې طرف ته متوجه شو او خپله رای چې هغه د الله او د الله رسول حکم هم دا ده چې د خپلې رای اظهار وکړي، خو هغه اظهار په معروف طریقې سره وکړي. یعنی چې کوم فرد استحقاق لري هغه کې اهلیت وي، قابلیت وي او د پاکستان د دستور سره مناسبت لري، نو هغه د موږ رامخکې کو پروموټ کو چې د وطن کې د کومه معاشره ده کوم صورتحال ده په دې کې بهتري راشي. صحیح ده. ډېره مننه سر. بیا هغې نه پس بیا راځو. ډېر محترم پروفیسر محمد اسماعیل صاحب فضل الرحمان صاحب خبره ورته وکړه د الله او د رسول دا وینا ده جي دا دې باندې جي لږ رڼا واچوئ، ځکه چې ډېر خلک و چې دا خوب پوره کوي. څو کوئی زه سله ووټ ورکوم، څو کوئی زما څه ضرورت دی، زما په یو ووټ باندې به څه وشي. پاکستان هغه خوش قسمته ملک هم دی چې د کلمې په نوم حاصل شوی دی. یس سر. د پاکستان ازادي او د پاکستان وجود ته راتلل د دغه یو مقصد دپاره و چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. د دې دپاره زموږ د شهداو روحونه لا تر اوسه پورې بېقراره دي او نسلونه پکې ختم شو، نوی نسل راغی او هغه میسج او هغه پیغام یا هغه مقصد د نوی نسل ذهن ته ورکوز نه کړی شو، تیر پاتې شو. د دې وجې نه زموږ نوجوان نسل او نیو جنریشن هغه د هغې بنیادي مقصد نه خبر پاتې نه شو. زموږ ذمه داري ده وړاندې خبره د اصحاب اقتدار چا په لاس کې چې اختیارات دي، چا په لاس کې چې کنټرول دی، چې انتخابات دې خامخا وشي. نگران سیټ اپ چرته د ملک د مستقل مسلو حل نشي کېدی. خلک پاکستان کې چې کوم انویسټرز دي هغه انویسټمنټ نه کوي،
قرضې څوک نه راکوي، څوک اعتماد نه کوي په موږ باندې. د دې وجې نه پکار ده چې زر تر زره انتخابات وشي، او دا چې څومره د آیین خلاف ورزي شوې ده، لیټ شوی دی الیکشن دی وشي. دویم خبره زموږ د عوامو ذمه داري ده چې دا ایم او مقصد چې کوم د پاکستان د جوړېدو هغه دی پیش نظر وساتي. د دغې د پیش نظر ساتلو په نتیجه کې بنیادي خبره دا ده چې یو به موږ ووټ خامخا استعمالو، بل به ووټ د هغه چا په حق کې استعمالو چې کوم د پاکستان چې کوم بنیادي نظریاتي مقصد و، د پاکستان نظریه وه، هغه نظریې خلکو له ووټ ورکړي. ځکه چې څوک د کیکر ونه نالکي نو بیا ترې مڼې نه شي غوښتی. د مڼې دپاره به د مڼۍ ونه نالول غواړي. د دې وجې نه پکار دا ده چې موږ ووټ خپل هغه چا له ورکړو کوم چې هغه نظریې باندې پوهېږي، هغه نظریې سره دلچسپي لري، هغه نظریه په دې ملک کې راوسته غواړي، هغه د اسلامي نظام د کوم دپاره چې ملک حاصل شوی دی. د دې وجې نه د ټول قوم ذمه داري ده، د پوهه خلکو ذمه داري ده، د اویرنس پیدا کولو ضروري ده، قوم ته دا میسج رسول غواړي. او دا د 2024 الیکشن چې زموږ په ژبه باندې په 2023 راوړېدلی دی، لیکن دا 2024 چې کوم الیکشن را روان دی دا یو ټیسټ کیس دی. که په دې کې مونږ دا ملک هغې خلکو ته حواله نه کړو کوم چې د دې ملک اصل نظریاتي پاسبانان دي، نو بیا به ظاهره خبره ده زموږ د دې ملک هغه حیثیت موږ د لاسه ورکړی او ذمه داري به په دې قوم باندې. پاکستان زندہ باد. آنریبل استاد محترم پروفیسر ریاض صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جو فیمس مقولہ تھا چې بد نه بد جمهوریت چې دی اخه نه ښه ډکټیټرشپ نه ښه وي. صحیح ہے سر. خو هغه جمهوریت دپاره د بیسک شی چې دی، بنیادي شی چې دی د الیکشن. څنګه چې اسماعیل صاحب وویل چې مونږ پرسنټیج هغه خلکو چې کوم ووټ کاسټ کوي هغه چېرته 50% ته هم نه دی رسېدلی. یس سر. نو هغې اویرنس دپاره مونږ له پکار دی چې مونږ خپل کورونه کې، خپل مالت کې، خپل خلکو کې دا اویرنس ورکو خلکو ته چې ووټ خامخا کاسټ کوي. دا نه چې چا ته کاسټ کوي، دا هغې خپله مرضي ده، خو دا ضروري ده چې ووټ کاسټ کوي. خو یو خبره زه بله م وکړم چې مونږ ټول جمهوریت صرف الیکشن کې کنسنټریټ کړی. جمهوریت صرف الیکشن نه دی، جمهوریت یو پروسس. بدقسمتي سره پاکستان جوړېدو نه نن ورځ پورې زمونږ ملک کې فیوډل سسټم دی. چېرته چې فیوډل سسټم وي هلته جمهوریت کامیابیږي نه. تاسو وګورئ لسټ والی چې هغه 200-300 کسان دي پاکستان کې چې هغه یو طرف نه راشي یا بل طرف نه راتاو شي، هغه همیشه له تاسو حکومت کوي. خو ریزلټ دا وي چې هغه فیوډل سسټم صحیح ده مونږ ختمولی نه شو، ځکه چې هغه خپل انټرسټ کې قانون جوړوي، هغه خپل انټرسټ کې لا جوړوي، او هغه جمهوریت ډیولپمنٹ نه کوي. خو سټل آی ویل سے چې جمهوریت دپاره بیسک شی چې دی هغه کاسټنګ اف ووټ. دا سلو پروسس دی. زمونږ ملک کې بدقسمتي سره دا شوی دی چې مونږ یو غونه جمهوریت وکړو، هغه له جړې نه نیولي چې مونږ وباسو، وګورو چې جړې شته که نشته. هغې نه پس بیا وکړو، بیا 15 کاله نه پس بیا وباسو. یو ځل سر بیا دا خبره یو ځل بیا وکړي چې موږ جمهوریت وکړو فوراً راوباسو جړې وګورو چې شوي دي که نه. صحیح ده سر. دا اصل کې زه خپل ځان چونکې یو کلي سره تعلق لرم، نو مونږ چې ماشومان وو نو مونږ بوټي کرل. اوسه موده پس مونږ ته پته نه و چې بوټي څنګه دغه کېږي. مونږ څه موده پس بوټي وویستو چې وګورو چې جړې شوي دي که نه دي شوي. نو مونږ هغه رویه چې ده مونږ ختمول پکار دي. خبره کوو جی پروفیسر بینر صاحب. ارباب افریدی صاحب څه وایي جی افریدي بیلټ کې هغه ځای خلک ماشاءالله تاسو خو طاقتمند بهادر ښکلي خلک. زه د پېښور یونیورسټۍ او د قرطبه یونیورسټۍ د پروفیسر په حیثیت د خیر شکریه ادا کوم، او دا یو ډېر ښه
طریقې کار دی چې خلک موږ په دې باندې خبر کو. او بل طرف ته زه په ډېر خلک وایي چې وړوکې بوټې موږ 15 کال عمر شو، موږ بوډاګان شو پاکستان. نو د جمهوریت بدل کله راځي؟ او دې وخت هم زه بینګ پروفیسر چې ګورم دا عام خلک یو احساس لري چې آیا انتخابات وشي که به ونشي. که وشي نو دا به غیر جانبدار وي او که نه به وي. نو پکار دی چې موږ زیات تر په خپل کلاس کې په خپل ماحول کې په دې زور ورکړو چې انتخابات وشي، آزادانه وشي او هر سړی د خپل رای استعمال کړي. زه دا ما ایمان دی چې دا ووټ دا یو امانت دی، د دې متعلق به الله تعالی مانه تپوس کوي. پکار چې دا امانت زه خپل حقدارو ته ورسوم، او دا حقدار څوک دي چې کم زما په خیال کې ګورم چې دې وطن کې چې کم د دې ملک پر زیات مینه لري. لو جی ډیره مهرباني ارباب افریدي صاحب، ډیره شکریہ، ډیره مننه، تھینک یو. تاسو وی خو یې کنه پاکستان زندہ باد او کنه غوړي وی خو سې نه دا ماجګر دی. سر ډیر محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد منصور سر. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ سر میں کچھ انتخابات پہ بولوں. میں انتخابات میری تو عمر کافی ہو گئی ہے، انتخابات بچپن سے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ انتخابات نہیں ہوتے، یہ عید کی ایک دوسری قسم ہے جس میں لوگ آتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، بازار سج جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ٹی وی پر ہر جگہ ہر میڈیا کے اوپر اس کی بس انتخابات ہی انتخابات ہوتے ہیں. یس سر. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انتخاب منتخب جن لوگوں کو کرنا ہے اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ پارٹی کا منشور کیا ہے، ہم نے جن لوگوں کو منتخب کرنا ان کا کردار کیسا ہے، ان کا پرانا کردار کیسا تھا، اور جب وہ دوبارہ آئے ہیں تو ان کا کردار کیسا ہے. اس سے بالا تر ہو کے ہم صرف جسے کہتے ہیں شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو بار بار منتخب کرتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ترقی جو ہمارے ملک کی بڑی ضرورت ہے، جہاں پر ہمارے قوانین تبدیل ہونے ہیں، ہماری اقتصادی حالت تبدیل ہونی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. پچھلے سال کے نعرے اٹھائیں ان میں سے ایک بھی نعرہ نہیں ہوتا، چاہے 1947 سے اٹھائیں. ہر دور میں کہتے ہیں جی غریب کے لیے کام کریں گے، تو جب وہ حکومت چلی جاتی ہے غریب تو اسی طرح غریب ہو جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے. اور جہاں تک سماجی برائیاں ہیں، مجھے تو یہ ایسے لگتا ہے کہ سماجی برائیاں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں، اور ہمارا یہ جو نظام ہے اس کے لیے سب سے پہلے میرا ایک پرسنل ویو ہے، میں بھی آپ لوگ اس سے نہ ایگری کریں، لیکن یہ کہ جتنے تک ہم اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کس کو منتخب کریں اور وہ ہماری فیٹ کا فیصلہ کرے اور ہمیں صحیح راہ پر لے کے جائے. یہ صحیح بات ہے سر. یہ بڑا مشکل ہے. سوچ چاہیے نا، یہ ایک سوچ چاہیے کہ ہم نے کس کو کس کام کے لیے کیوں منتخب کرنا. اور اگر وہ اس میں ناکام ہے تو اگلی دفعہ تو وہ کھڑے ہونا کہ لوگ اس کو یعنی بالکل ریجیکٹ کر دیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن جو پریویس ہسٹری ہے اس میں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جہاں تعلیم ہو، لوگوں میں شعور ہو، جو کہ پیدا کیا جاتا ہے وہ آ جائے تو ہو سکتا ہے ہمارے انتخابات جو ہیں ہمیں ترقی کی راستے اور اسلامی سسٹم میں لے کے. تھینک یو ویری مچ. خیبر ٹی وی باندې انتخابات 2024 سے یو نظر دا تاسو ګورئ مختلف واکس اف لایف، فیلډ اف لایف، د ریل کنټریبیوټر جیمز دا نن موږ سره ناستي قرطبه یونیورسيټي کې، هغوی سره موږ خبره اتره کوو. پاکستان زندہ باد. مشتاق صاحب تاسو جی څه وایي جی؟ تاسو خو نیم کلیوالي یې او نیم ادیزوال یې، را مایک لږ نږدې کوئ، تاسو څه وایي جی؟ بسم الله الرحمن لکه موږ به کله ټیکېږو به موږ کله دا ټیکېدو خو موږ تاسو د تاریخ نشو درکولی، خو زه نن ستاسو د خیبر ټي وي شکریه ادا کوم مننه سر چې تاسو دې کې د یو دغه کالج اف الیکشن په شکل کې ولاړ یې، او دا ډېره ضروري وي د یو قوم دپاره چې په هغې کې داسې یو سیسټم وي چې د الیکشن نه مخکې خلک په دې خبره باندې خبر شي چې زموږ ذمه داری څه دي. So you are today
کالج آف الیکشن الیکٹرل کالج د اسلام په حوالې سره زه به تاسو ته دا ووایم چې دا اعزاز اسلام ته حاصل دی چې هغې په داسې یو صدۍ کې د نن نه 1600 کاله مخکې انسان ته د انتخاب حق ورکړ په یو داسې زمانه کې چې د هغه نه غیر چاپېره رومن امپایر و پرشین امپایر و ایجپشین امپایر و او هلته کې موروثي بادشاهتونو نو اسلام فرسٹ چې کوم دی د انتخاب حق ورکړو او د هغه انتخاب د حق په نتیجه کې تاسو بیا وکتل چې د خلفای راشدینو یو سټیټ قایم شو. اوس تاسو یو تپوس دا وکړو چې هغوی نو ما بېګا یو کتاب کته معرف القرآن جسټس تقی عثماني صاحب لیکلی دي چې ووټ چې کوم دی نو د دې 3 حیثیت دي. یو حیثیت کې دا شهادت دی، په بل حیثیت کې دا یو شفاعت دی ریکمنډیشن دی، او په دریم حیثیت کې دا یو وکالت دی. کله چې ته شهادت کې د یو سړي باره کې چېرې زه دا سړی د ده باره کې دا دغه شهادت کوم چې دی به په مستقبل کې دی به څنګه وي او دی به څنګه د بیهیویر وي د ده کرکټر به څنګه وي. نو قرآن کریم خدا فرمایي چې ولا تکتموا الشهاده، تاسو به شهادت نه پټوئ. مطلب دا دی چې تاسو به د شهادت لپاره په دغه ورځ راځئ او تاسو به کور کې نه پاتې کېږئ او دا وټ چې کوم دی دا واچوئ، ځکه چې د دې په پس منظر کې شهادت موجود دی. دغه رنګې ووټ چې کوم دی دا ریکمنډیشن دی. ته څوک ریکمنډ کې، ته د چا دغه شفاعت کې. په دې حوالې سره هر یو ووټر د الیکشن په ورځ د خپل شخصیت نمایندګي کوي. دی چې کله یو سړی منتخب کوي نو دی دا خلکو ته ښیي چې زه ما که دا خراب سړی منتخب کیږي نو دې مطلب دا دی چې زم خراب سړی یم، او که چېرې یو ښه سړی منتخب کیږي د دې مطلب دا دی چې لکه ښه سړی زم ښه سړی یم. او په دریم سټیټس کې ووټ چې کوم دی د دې دغه حیثیت چې دی نو هغه ایډوکیسي ده، هغه وکالت دی. زه د یو کس په باره کې وکالت کوم او د هغه قایم مقام یم چېرې دا څنګه دغه سړی دی چې زه د هغه دغه کومه ریپرزنټیشن کوم. نو لہذا تاسو دا وفرمایل چې یاره په هغه ورځ باندې دغه اوږده مه پاتې کېږئ. نو څوک چې په کومه ورځ باندې دغه اوږده پاتې شو نو قرآن کریم وایي چې ولا تکتموا الشهاده، تاسو شهادت مه پټوئ. ومن یکتمها، چا چې دا شهادت دغه پټ کړ فانه آثم قلبه، دا ګناهګار سړی دی. نو زما دا یو ډېره مهرباني، جزاکم الله خیر، جزاکم الله. اوس خو تاسو خبره واورئ که نه چې شهادت مه پټوئ، دا څوک وایي قرآن عظیم الشان وایي، نو دا شهادت مه پټوئ او دا کول دی. اب ذرا ڈاکٹر صاحب لیے میں پھر واپس آتا ہوں. آپ کا تعلق بیٹا بات سے ہے؟ جی سر، میرا جی، تعلق ڈاکٹر تحسین نام ہے، ٹھیک ہے جی. آپ سمپل مجھے بتائیں یہ خواتین کیوں ووٹ کے لیے نہیں جاتی؟ سر خواتین جاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں کیونکہ آبادی دیہاتوں میں بھی دیکھا جائے تو جہاں جہاں پہ خواتین کو ووٹ کا حق ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ ووٹ کا اپنا جو ہے وہ کاسٹ کرنے بھی جائیں. تو یہ کمی جو ہے آگاہی اویئرنیس شعور کی ہے کہ تعلیم ہمیں جہاں تک میں کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں بھی یہ خواتین طالبات بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے، یہ بھی پختون کلچر سے ہی تعلق رکھتی ہیں. ہمارے کچھ روایات بھی ایسی ہیں کہ جہاں پہ خواتین کو باہر نکلنے بھی نہیں دیا جاتا، پھر ان کو کاموں میں گھر کے کام کاج یہ اس میں بھی پھنسایا جاتا ہے. تو سب سے بڑی جو کمی ہے وہ شعور کی. شوہر، بھائی، منگیتر، سر یہ بہت ساری پابندیاں آتی ہیں، روایات میں جکڑی ہوئی. تو یہ بھی ہے. دیکھا جائے تو پاکستان میں خواتین شانہ بشانہ مردوں کے کھڑی ہیں. میں خود ایک مصنفہ ہوں. کتاب میں جتنی بھی ہیں ادیب، چاہے وہ افسانہ نگار جو ہیں مرد ہیں، ان کے ساتھ ساتھ خواتین افسانہ نگاروں کے بھی اس میں افسانے شامل ہیں جنہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے خواتین کی نمائندگی کی ہے کہ جو ہمارے بیکورڈ ایریے ہیں، پسماندہ آپ نے علاقے. کتاب کس کے اوپر لکھی ہے؟ پاکستانی اردو افسانے میں سیاسی شعور.
पाकिस्तानी उर्दू अफसाने में सियासी शऊर पॉलिटिक्स अवेयरनेस। ओके, पाकिस्तानी अफसाने में जी जी पॉलिटिकल जो है वो Yes. इम्पैक्ट उसके ऊपर बात की है जी कि जी उसका- ओके, उसमें जितने भी हमारे अदीब हैं लिखने वाले, तो उन्होंने किस हवाले से जो है लोगों में शऊर आगाही कि देखें, एक इंतखाबात तक का जो मरहला होता है, बहुत अच्छी बातें की हैं हमारे सीनियर ने और सर ने भी। तो वो जहाँ पे कि हमने जिसको मुंतखब करना है पहले उसका तो हम फैसला कर लें कि हमने मुंतखब किसको करना है। वो हमारे मुल्क का, हमारे जो हालात हैं उन पे भी तो नज़र रखें ना। हमने उनको वोट दे देने हैं, बाद में वो अपनी कुर्सी लेके तो बस बैठ जाएं, काम कुछ नहीं करना। हमारी जो निचली आबादी है, गरीब तबका, उसके लिए सबसे पहले मेरे ख्याल में उठने की ज़रूरत है। तो ये इस तरह के प्रोग्राम आपने यहाँ पे ये करवाया है हमारे, मैं कहती हूँ कि ये प्रोग्राम हमारी कुर्तबा यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि इसके बाहर भी हों, लोगों में शऊर आगाही आए, ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल में कि हमने वोट कास्ट करना है। जब 18-20 साल की उम्र हो जाती है तो उसको जो शनाख्ती कार्ड है बन जाता है, उसको वोट की अहलियत दी जाती है, तो उसको पहले ये पता हो कि मैंने वोट देना किसे है। पार्टीबाजी तो ये सारी चीज़ें बाद में चलती रहेंगी। इसी बहुत अवेयरनेस के शुक्रिया। लिए तो बैठे हुए हैं डॉक्टर तहसीन। Thank इसी you. अवेयरनेस के लिए तो ये जो हम चीखना चिल्लाना है कि लोगों उठो, वोट डालो। और वो जो बातें मुश्ताक साहब ने की, अब उसके ऊपर तुम कोई दूसरी बात कर सकते हो? नहीं, तो ये दैट इज, हम you, इसीलिए तो बार बार चीख रहे हैं कि भाई दिस इज योर एमिनेंट, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी दा कूल दियो दिस सरबर से टिकी। चले जी, मैं फिर इधर आता हूँ डॉक्टर साहब के पास। मेरून सर, आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, यू आर स्पेशलिस्ट इन IR, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। क्या इम्पेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का, बैनुल-अक़वामी हमारी जो ताल्लुकात है, अगर हम इस वोट की जो ये प्रोसीजर है इसको फॉलो न करें, वोट न डालें, इसकी अहमियत को न समझें? सर डेफिनेटली अगर वोट हमारे मुल्क में, जो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके साथ शेयर करना चाहूँ, तो मुझे जो अपने मुल्क में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, जो कि होनी चाहिए हमारी जनरेशन में, ठीक है, वो ये है कि मेरा ख्याल है कि हम लोगों को शख्सियत परस्ती से निकलना चाहिए। ठीक है, हम लोग अभी तक यही सीख नहीं पाए, हम लोग अभी तक अकीदत पाल रहे हैं। ठीक है, हमने अभी तक अकीदा पालना सीखा ही नहीं है। जब तक हम लोग अकीदा पालना नहीं सीखेंगे, हम कैसे अपने मुल्क को, अपनी स्टेट को जो है इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ करा सकेंगे? आजकल के दौर में आप मुझे बताइए, शख्सियत परस्ती के पीछे कौन जाता है? लोग अकीदे के पीछे जाते हैं। आपको इंटरनेशनली तौर पे अगर अपने आप को अपना मनवाना है तो डेफिनेटली एक सॉलिड स्टेट आपको चाहिए, जिसमें एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए, इलेक्शंस होना और प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होना, और आपने अपना वोट का वोट कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी आगाही एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं ये समझती हूँ, जो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, कि सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर इदारे को, अगर हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में रह के कोलैबोरेशन के साथ एक दूसरे के साथ काम करे, तो डेफिनेटली एक इंटरनेशनल सिनेरियो में हम एक अपना ज़्यादा पॉजिटिव इमेज दे सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान के इलेक्शंस पे लगी हुई है। बहुत से इकनॉमिक प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, बहुत सी हमारी जो इकनॉमिक जो हमें बेल्स मिलनी है, जो इकनॉमिक जो हमें फंड्स मिलने हैं, वो सिर्फ इसी वजह से रुके हुए हैं कि हमारे मुल्क में इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह कामयाब होता है। तो डेफिनेटली सारी जो जितना भी इंटरनेशनल पोस्चर है हमारा, वो हमारे इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक हम अपनी कौम में या हम लोग जो है अकीदे की तरफ नहीं जाएंगे। It's all from थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर अकरम शाह साहब, माशाअल्लाह तासो हो दीज़ाई, यू आर सन ऑफ द साइल। अवल ما सिर्फ खबरों के जिदा खो मंग द मशरानो खबर उखड़े कशर कुलम दे चिकन 18 19 20 कालो ऑलमोस्ट हम बची दी नो बा अवल खो बहसियत फादर यो प्लार यो खबरों के چې د خپل بچو د پاره یو پلار خو مجبور هو کی دا بچی کنه چې لاړ شي یار په دې ځانم پوي کې اٹھونه ورکي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خبره بالکل ټیک ده چې خپل کور کې هم دغه پکار دی لکه چې هر یو کس لاړ شي او ووټ ورکړي. او جی خدا ده چې لکه اوس زمونږ کور کې فار ایگزامپل زما بچي دي، نو هر چا خپله خوښه ده، لکه موږ زور چا باندې نه اچوو چې چاته ته ځې او چاله به ووټ اچوي. زور اچولم نشي جی، او هغه جی مور مسته شو بیا به سره سکی تاسو صحیح وایي. کنه جی جی خامخا وایي ما پاره او جی جی ته جی څوک بار لګي او او جی نغی ته خو یو کار پکار دی. بالکل صحیح وایي. جی. خو آسه الیکشن چې کوم دی نو الیکشن مطلب دی انتخاب، دی او انتخاب چې کوم دی نو من کوو
لکه منګ ووټ ورکوو هغه کس الیکټ کوو. نو الیکشن دپاره چې کوم دی نو اوس مثال په طور تاسو یو کس ته پاکستان انټیریر هغه والا کوئ یا خزانه ورته والا کوئ، نو هغې دپاره هغه کس چې کوم دی نو د هغه کې دا اهلیت شته یا نه، دې دپاره چې کوم دی نو دغه موږ خپل دغه یوز کو استعمال کو خپل دغه عقل او هغه باندې بیا والا ووټ ورکو. ځکه چې اوس زه لکه فار ایگزامپل پیراسایټالوجي ټیچ کوم، پیراسایټ سټډي ده چې کوم جسم باندې اٹیک کوي یو بیماری لکه کاس کوي، هغه کې چې یو پیراسایټ کله جسم ته لاړ شي نو هغه دپاره یو سیل نه راځي بلډ کې، هغه له اول چې کوم دی نو یو قسم سیل راځي، بیا ایسینوفیل راځي، بیا نیوټروفیل راځي، بیا مایکروفیجز راځي. مطلب دا دی چې خدای پاک زمونږ جسم کې ټول نظام داسې جوړ کړی دی چې هغه کې یو سیل بل سیل سره لینک دی، او هغه چې کوم دی هغه یو مالیکیول په فارم کې چې کوم دی خپل میسیج ورکوي بل له. نو زمونږ خلکو کې اوس زه وایم که نه لکه اوس پارټي بازي خو نه ده پکار، موږ وایو چې چونکې زمونږ لاس کې ډېر غټ پاور دی موږ هغه کس نه ورکو چې هغه صحیح کس وي. استعمالول پکار دي. جی سیف الاسلام صاحب تاسو هم لګوالی که نه جی ماشاء الله پرو وائس چانسلر جی سیف الاسلام صاحب ماشاء الله بسم الله الرحمن الرحیم. جی او تاسو خو ډېر ښکلی ماحول جوړ کړی دی ماشاء الله. تاسو خو یو 3 ځله زما شکریه ادا کړه. نو زه به د قرطبي یونیورسټي طرف نه ایز ا پرو وایس چانسلر د جمشید صاحب او د ای وی ټي ټیم خیبر ټي وي د هغې شکریه ادا کوو مونږ د یونیورسټۍ طرف نه. زه افیشلي ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو دلته ډېر ښکلی پروګرام ارینج کړی دی او دا ضروري ده. دلته زمونږ چې کم سټوډنټس ناست دي نو دا هم هغه خلک دي چې دا به مخکې راځي او دا ملک به سنبالئ. نو که دلته مونږ لږ وګورو نو تپوس وکړو دا بهرحال تاسو بیا وکئ چېرې تېر الیکشن چې شی نو چا ووټ ورکړی و. نو یو خو زمونږ ډېر ښه چې کم خلک ځان ته ښه خلک وایي نو په کورونو کې ناست دی هغه ووټ نه ورکوي، هغې ته دا الیکشن دا انتخاب دا ورته یو بد شی ښکاري. نو دا ډېر غلط سوچ دی، دا سوچ بدلول غواړي. دا ښه خلک د کور نه نه راوتي نو موږ ته به ښه لیډران نه میلاوي. که موږ ښه خلک چې کم ځان ته ښه خلک وایي نیوټرل وایي او هغه په کور کې ناست دي او ووټ نه ورکوي نو ظاهر دا پخپله خو نشي راتلی. ټیک ده جی. نو په دې باندې سوچ پکار دی زموږ د نوي نسل او موږ ټولو له او بیا زموږ د مشرانو له هم چې موږ په خپل بچي هم زموږ د کور زنانه هم ووټ له لاړ شي په دې کې حصه والي. نو زما دا خیال دی انشاءالله چې تبدیلی به راشي. پکار چې یو ځای وشي. صاحب څنګه تاسو څنګه ګورئ جی زمونږ لکه ګورئ تاسو خو ماشاءالله کمرس ټریډ د دې سپیشلیسټ شي په دې حواله لږ ورته خبره وکړئ چې دا شی به هله مضبوطېږي چې موږ ووټ واچوو که نه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے یہ سارے لرنر لوگوں نے بات کی ہے تو میں ان باتوں کی تکرار نہیں کروں گا اس لیے کہ جو بات ہو چکی ہے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اتنا عرض کروں گا کہ جیسے ڈاکٹر مشتاق صاحب نے فرمایا تھا کہ ووٹ کی کئی حیثیتیں ہیں. یس سر. تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں جس کو ووٹ دے کر آگے کسی منصب پر پہنچاتا ہوں وہ اچھا کام کرے گا تو اس کے اچھے کام میں بھی میں ثواب کا حقدار بنوں گا، اور وہ غلط کام کرے گا تو اس کے گناہ میں بھی میں شامل سمجھا جاؤں گا. صحیح. اور پھر یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ کوئی بھی اچھا آدمی نہیں ہے، تو یہ بات میں نے پہلے بھی کئی لوگوں سے کہی ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں یا میرے گھر میں کوئی میرا بیٹا بیمار ہو جائے اور میں یہ کہوں کہ جی پشاور میں تو کوئی بھی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی بھی اچھا حکیم نہیں ہے، کوئی بھی ہومیوپیتھ نہیں ہے، اس سب کچھ کے باوجود اس موجودہ جو لاٹ ہے ڈاکٹرز کی اس میں سے جس کو میں اچھا ڈاکٹر سمجھوں گا بہرحال میں اس کے پاس جاؤں گا. تو اسی طرح لوگ سیاستدانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا نہیں ہے. تو جو اویلیبل لاٹ ہے اس میں جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، جس کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں، اس کے لیے رائے دیں. جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے تو آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہت اچھی حالت میں نہیں ہے، لیکن میں مایوسی کی بات نہیں کرتا. اگر ہم ایک کمپیریزن کریں تو پچھلے 75 سال میں ہمارے ہاں بہت سی چیزوں میں بڑھوتری بھی ہوئی ہے، ترقی بھی ہوئی ہے. آج ہم ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں. آپ خود سوچئے 1950s میں کہیں کوئی یہ تصور تھا؟ پاکستان تو 47 میں بنا ہے.
50s में, 60s में, 70s में, ये तो 80s में आकर उसके भी आखिर में और 90s में ये तस्वुर पैदा हुआ है। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पर कितने कारखाने थे, कितनी इंडस्ट्री थी, कितनी यूनिवर्सिटियाँ थीं, कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितनी इंजीनियरिंग थे। मेरी मालूमात के मुताबिक तो एक लाहौर वाली जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वो भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, कॉलेज था एक, जिसको बाद में एलिवेट करके यूनिवर्सिटी बनाया गया है। हमारे इस पेशावर में 2-3 बड़े कॉलेजेस थे, इस्लामिक कॉलेज था, एडवर्ड्स कॉलेज था, और शायद एक आध कोई और होगा जो नहीं याद। तो ये सारी तरक्कियाँ भी हुई हैं, ऐसा भी नहीं है कि इकनॉमी बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्यों ज़्यादा नहीं होती, हमारी बरामदात क्यों ज़्यादा नहीं होती हैं। इसका जहाँ तक एक सियासी पहलू है, वहाँ दूसरा पहलू ख़ुद हमारा अपना भी है। हम जब तक ख़ुद अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं बनाएंगे, हर चीज़ सियासत पर और हुकूमत पर और इलेक्शन पर नहीं है। अगर मैं कॉम्पिटेंट उस्ताद हूँ तो कोई मुझे नहीं रोक सकता पढ़ाने से, मैं कॉम्पिटेंसी के साथ पढ़ाऊँगा। अगर मैं कॉम्पिटेंट सनतकार हूँ तो अच्छी चीज़ बनाऊँगा, अच्छी प्रोडक्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी। अब हमें करना सिर्फ ये है कि हम अपने वोट के ज़रिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जो इकॉनमी के लिए भी कॉम्पिटेंट हों, जो मुल्क के माशी निज़ाम के लिए, माशरती निज़ाम के लिए, मुल्क की तमाम मामलात के लिए कॉम्पिटेंट हों और अच्छे तरीके से इसको कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो खबर कुरबानी दी सी अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, माशाल्लाह, एमफिल सेकंड सेमेस्टर। एमफिल, हाँ, बिल्कुल वोट लतल पकार दी दा खुद टोल राइट थे चे खपल मर्जी सरा, मतलब कम लीडर मुंग वार्ड चराशी नो आगे दे राशी और स्टूडेंट से हुई इलेक्शन बारा की तक पकार दे करना खूब पकार दे सर तल खु पकार दी खु मोस्टली नजी, मोस्टली नजी न मंगो यू करना मो होता पवेना में न स्टडी शु कता सो तो हुई चेहरा ऐसी जरूरी ना इंतखाबात की सड़ी सब वाली इलेक्शन तलड़सी मुल्क खुशी पकार खुदा सर चलाड़शी और खपल हिस्सा पके वाची हो सही पकार द सर और ता सबक द पर ज्यादा सपोर्ट द चा दे कोर की जमा दरुणो रुणो दे, हां माशाल्लाह रुणा गुड अमूर खो अंदर सपोर्ट की जी बिल्कुल सर सही दा गुड डेरा मन। हाँ जी मैडम उधर के शाबाश माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एमफिल पाकिस्तान स्टडीज़ स्टूडेंट है। आओ सर तासो खबर वकड़ले छी वोट चवल पकार दी के ना खूब पकार दे सर तो खूब खुंगार वक्त को खो द वोट द पारे यौ रजी अगे तजमुक ततल पकार दी और खपल डेमोक्रेसी छी दा अगे की दा जरूरत ते छी वोट वा छी और द यूथ छी देनो दा पदी की घट लास ते छी द यो मुल्क छी दे अगे की सही लीडर राशि और जमुक वक्त की छी देनो प्रोसेस तो सही हो चलेगी। सही है माशाल्लाह। और तो अच्छा तो मशवरा दर के सबक लीडर हुआ है सर जमा मोर प्लान आज सपोर्ट कई शाबाश गुड वेरी गुड जिंदाबाद। हाँ जी मैडम चल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ज़्यादा एमफिल पाक स्टडी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के हम आओ मुंग तो पकार दे छी मुंग वोट परस दखपल ज़मीर ख इंतखाब को मुंग वोट वाचो खपल ज़मीर मुंग अगरज बान खरसो ना च बस मुंग खला रकमी ख लीडरी मुंग तो पता ही हर इलाका की मुंग तो पता लगी च खस सोखते और बद सोखते सियासी पार्टी मुंग तो पता लगी च खस सोखते और बद सोखते न अगरज बान ज़मीर खरसोल न थी पकार हर इंसान तो दखपल ज़मीर ख इंतखाब और ख वोट चोल पकार दी माशाल्लाह शाबाश शाबाश ज़मीर आवाज़। हाँ अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आबिदा शाहीन, आई एम एमफिल स्टूडेंट। मेरा एक क्वेश्चन है आप तमाम स्कॉलर से पर्सनली, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि हमें मालूम है कि जो इलेक्शन है ये हमारा सिविल ड्यूटी भी है और एज वेल एज सिविल राइट भी है हमारा, लेकिन अगर इस किस्म की सिचुएशन आ जाए कि एक फ़र्द किसी भी पार्टी के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हो तो उस सूरत में वो कैसे अपनी इस ड्यूटी और राइट को यूटिलाइज करेगा अगर कंडीशन इस किस्म की आ जाए सही तो उसमें क्या किया जाएगा? ठीक है मैं जवाब दे दूंगा, मैं उनसे स्कॉलर से भी जवाब ले लूँगा। उधर तो इतना वो ले लगता वो ले गाड़ी से तुम सबक में फेलो कमा ट्रेट कमा लगा भाई इसी ते फीमेल वो ले कोल गाड़ी दाखो सर एक्चुअली दा चिमू तो मतलब पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट या मन तो दा चिमाता पॉलिटिक्स बारे के इंफॉर्मेशन मिलाओ मालूमात मिलाओ इस तरह दे के राइट ड्यूटीज इस तरह बदा यूटिलाइज के और ब्या मतलब नो रखपल कोलीग्स हम दा से इन्फॉर्म कम टीच कम ची दा से कवई लग दासी दासी कोई और झगड़े में कोई
سر جګړې ولا کله کی ګډ جګړه کله کله کولی ها څوک دی جی ها بیبي ورکه شاباش ماشاءالله. السلام علیکم زه سیما افریدي او پولیټیکل ساينس سټوډنټ یم. زما خیال چې ووټ کاسټول ضروري دي څنګه چې میم خبره کړې وه چې انسان کې چې شعور وي نو بل دا چې موږ ته قرآن مجید دا رایټ راکړی دی چې خپل حق استعمال وکړي او کانسټیټیوشن هم دا موږ ته رایټ راکړی چې خپل رایټ استعمال کړي ووټ کاسټ کوي او چې کم انسان موږ ته لګي چې زموږ د کنټري پروګرس او پراسپیریټي کې رول پلی کولی شي هغه د موږ چوز کو. صحیح ده. اصل کې د پولیټیکل ساينس تاسو ته څه ښایي مطلب د پولیټیکل ساينس کې موږ ته چې ګورنمنت څنګه رن کیږي یا پولیټیکل پارټیز کم رول دی یا د لیډر کم رول دی کنټری پروګرس کې نو دا ټول شیزونه او دا متخیل جی جی صحیح ده. ګډ میڈم خبرې کوي راشه. السلام علیکم. I'm Palwasha Khalil and I'm student of FL. بس دا خبره کوم چې تاسو وایي چې لکه ولې موږ ته ووټ پکار دی لکه زما ووټ سره به څه وشي نو لکه اردو کې یو شعر هم دی چې افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کا مقدر تک ستارہ. نو بس لکه چې موږ دا نه وایو چې لکه زه زما ووټ سره به څه کېږي دا چې کتره کتره بند کوي سمندر بنتا نو لکه ووټ ورکول پکار دی تاسو راوستلم پکار دی. ډېره مهرباني. تھینک یو. د خیبر ټلویزیون ګورو کتونکو انتخابات 2024 یو نظر د باندې خیبر ټي وي تاسو ته معلومات درکوي. نن موږ قرطبه یونیورسيټي هغې کې یو تاسو سره خبرې اترې کوو. دا به د پروګرام لومړنۍ برخه. دویمه برخه ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاکستان